یو یهودي علي رضی الله تعالی عنہ باندې مقدمه وکړه قاضي شریح رحمه الله هغه ټیم کې قاضي قضا دی یهودي راغی ورته وایي چې جي دا علي رضی الله تعالی عنہ څه چې کومه زغره ده دا زما ده علي رضی الله تعالی عنہ عدالت ته پیش قاضي شریح ورته عرض کوي یا علي رضی الله تعالی عنہ مخامخ دواړه ماته ودرېږئ ځکه ده په تا مقدمه کړې ده اگر چې بادشاه او امیر المؤمنین تا سره ګواهان شته چې دا زغره کومه ستا سره دا ستا ده علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي او دا زما ده حالانکې د علي رضی الله تعالی عنہ وا وی څوک ګواه دی وی یو مې زوی دی او یو مې غلام دی وی د زوی ګواهي د پلار په باره کې نه قبلېږي قاضي شریح رحمه الله فیصله وکړه چې دا زغره د یهودي ده ولهور یې کړه ځکه یهودي قسم وکړه علي رضی الله تعالی عنہ ورته دا نه فرمایي چې ای قاضي صاحب ته خو کافر نه وزن قسم کوي وی نه یهودي ته زغره میلاو شوه یهودي په مغه ځای کې ودرېد او وی ویل چې دومره انصاف اسلام ما نه دی لیدلی او والله چې دا زغره د علي رضی الله تعالی عنہ ده خو دا ما په دروغ وګټله ځکه چې د سره بل ګواه ونه د زوی نه علاوه او د زوی ګواهي قبلېږي نه په عدالت کې او اصغر یې علي رضی الله تعالی عنہ ته واپس ورکړه او ایمان یې راوړه هغه یهودي زما ته ستا د وجې نه خو مسلمان کافر کېږي کافر خو سیم پرېږده